ګرانو مینوالو کتونکو السلام علیکم پښتون ته په خیر راغلی ستړي مشئ. زه ستاسو کوربه بخت الله جان حسرت د پښتون سره دا وخت په مردان ښار کې موجود یم. ته د ریسکیو 1112 د چکمې کارکردګي د کما کارګزاري د دې چې کوم خدمات کوي د چې د ایمرجنسي په حالاتو کې په کم انداز باندې ډیوټي کوي د هغې په باره کې د دې چې کوم اکټیویټیز دي د هغې په باره کې اوبه زه تاسو ته ښایم او دغه سلسله کې به زه د دې د مشر ډاکټر حارث سره چې هغه د ډسټرک ایمرجنسي افیسر دی هغې سره به خبرې اترې کوو. نو راځئ چې وګورو د ریسکیو 1112 مردان کارګزاري د دې خدمات. راځي ما سره شو ګورو. تکم شمله سرمایه دننګونه تکم شمله سرمایه دننګونه ریسکیو ځوانه پتا باندې سلام ریسکیو ځوانه پتا باندې سلام. تم محافظ د سرونو ګم پګم تم محافظ د سرونو ګم پګم ریسکیو ځوانه پتا باندې سلام ریسکیو ځوانه پتا باندې سلام. ریسکیو 1122 چول تام تام د اجل سترګو کې سترګې چول تام تام د اجل سترګو کې ځان لته ټاکلې لوړ مقام د اصل سترګو کې سر دې پتلی خې سحر وی کما خام سر دې پتلی خې سحر وی کما خام. ریسکیو ځوانه پتا باندې سلام ریسکیو ځوانه پتا باندې سلام. ریسکیو 1122 د وطن سره زار کړې وینې د خپل تن ته د وطن سره زار کړې شاړې د وطن د تل په مونږ ګلې ګلزار کړې شاړې د وطن د تل په مونږ ګلې ګلزار کړې مونږ ته د سپارلې د ذکر د وینو جام مونږ ته د سپارلې د ذکر د وینو جام. ریسکیو ځوانه پتا باندې سلام ریسکیو ځوانه پتا باندې سلام. ریسکیو 1122 MA3 for Mardan control MA3 patients shift کولو دپاره MMC hospital ته موو شو. ریسکیو ساتندویا د ناموس په سنګرونو کې ریسکیو ساتندویا د ناموس په سنګرونو کې ریسکیو ضمانت د ژوند کوڅو کې بازارونو کې زړونو کې روحونو کې اوچت ستا مقام زړونو کې روحونو کې اوچت ستا مقام. ریسکیو ځوانه پتا باندې سلام
محافظ د سرونو ګل په ګل د ریسکیو ځوانه تا باندې سلام د ریسکیو ځوانه تا باندې سلام ریسکیو پیارا بایس ریسکیو پیارا بایس. مینوالو کتونکو دا وخت زه په مردان کې د ریسکیو 1112 د ډسټرکټ ایمرجنسي افیسر ډاکټر حارث صاحب سره ناست یم. هغې نه به تپوسونه کوو، معلومات به حاصلو چې هغې د ریسکیو 1112 مردان کارکردګۍ په باره کې مونږ ته خبره وکړي. ډیره مهرباني. ټول ناول خو زه د پښتو ون چینل ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې یو انتهایی اهمه محکمه چې د عوامو او د خلکو او د دې غمزپلو او داسې علاقه کې چې همیشه پکې څه ناسم مصیبت یا د قدرت د طرفه یا د خلکو د طرفه رواني او هغې کې یو داسې سروس شروع شو او د هغې باره کې ستاسو دا چینل خلکو له آګاهي ورکوي چې بی دا څنګه کار دی، د دې استعمال څنګه کیدی شي او د دې سره ښه نه ښه امداد څنګه کیدی شي. نو په دې خو زه ټول ناول ستاسو د چینل او ستاسو شکریا ادا کوم. څنګه چې تاسو ذکر وکړو د ټولو ناولنۍ خبره چې ریسکیو 1122 مردان ته څنګه ورسېده، نو که موږ لږ شانتې په ماضي کې لاړ شو نو جی ریسکیو 1122 چې کوم دی دا که تاسو وګورئ نو ترقي یافته ممالکو کې خو دا الریډي داسې ریسکیو په نوم باندې څنګه چې موږ ته 1122 وایو نو امریکا کې ورته 911 وي یا انګلینډ کې ورته 999 وي او اکثر به تاسو لیدلی وي چې زموږ د بهر ملکونو نه کله خلک راشي او دلته به کیسې کوله چې یاره هغه ملک خو د انسان دومره قدر دی چې بس لا زخمی او ناجوړه نی او بس په 2 منټه کې امبولانس سره ورسي او چتی کی او بویزي او هسپتال کې او ټریټمنټ او موږ به د کیسو باندې حیرانېدو چې خدام ممکن ده چې یو انسان په منټونو سکندونو کې هسپتال ته ورسي. نن الحمدلله هغه سروس زموږ په پاکستان په زموږ په ملک او بیا د خوش قسمتۍ خبره ده چې زموږ په دې پښتون وطن کې او د پښتنو په علاقو کې موجود دی. نو دا تقریبا 9 کاله مخکې پنجاب ته دا سروس اول راغی. اول ته ډاکټر رضوان نصیر صاحب چې کوم دی نو باقاعده د یوبانی دی هغې د دې بنیاد کې خود ډایرکټر جنرال دی. دا مکمل سرکاري ډپارټمنټ دی. موږ صوبایي حکومت انډر یو څنګه چې تاسو ته ما وایي دغه شان پنجاب کې سیټ اپ و هغې نه پښتونخوا ته راغی. په پښتونخوا کې د هغه ټایم چې کوم وزیر اعلی صاحب و چونکې پښتونخوا کې داسې ورځ به نه وه چې دماکې به نه وې او زخمیان به نو مړي به نو او آخر ټرننګ پوینټ پکې جي دا راغی ډېر اهم چې کله د مینا بازار هغه دماکه شوې وه که تاسو ته یاد دي پېښور کې پای کې تقریبا 1.5 سل کسان چې کومونه هغه غریبانان شهیدان شوي وو، ډېر پکې زخمیان وو، ډېر پکې داسې وو چې هغه ډیسیبل یعنې کې معذور شو او ډېر املاک پکې وسوځېدل، اورونه ورته شو. نو د هغې نه پس چې کوم دی هغه چې واقع وشوه نو د هغه ټایم وزیر اعلی دا انیشیټیو واخیسته چې دومره جاني او مالي زیان شوې ده نو د دې د روکتام دپاره چې کوم دی نو خامخا یو داسې سروس دلته هم پکار دی پښتونخوا کې. هغې اول پېښور ته راوسته شروع کې 3 کاله مخکې او چونکې مردان د دې صوبې دویم غټه ضلع وه او ډیویژن دی نو بیا د هغې نه پس په مردان کې تقریبا 1 کال مخکې د دې آغاز وشو او الحمدلله ستاسو مخې ته را 3.5 سټاف دی موږ سره تقریبا او امبولانسز دي، د وور ګاډي دي، دې نه علاوه د ډیزاسټر ګاډي دي چې به یې که څه بلډینګ را پرېوته د هغې لپاره چې کم جیکونه لګي، کم اوزار استعمالیږي، کم کټرز استعمالیږي، نو هغه ټول اوزارو نه لیس سټاف چې کم دی الحمدلله په مردان کې موجود. بالکل جی چې کله زموږ دا ځای کې سلیکشن وشو نو زموږ د 1 سکیل نواله یعنی کې زموږ چې کم ایون سویپر دی د هغې نواله تر زما پورې چې کوم د ډسټرکټ انچارج دی زموږ بالکل یو ځای 6 میاشتې ټریننګ و. هغه 6 میاشتې ټریننګ زموږ ایمرجنسي سروسز اکیډمي د لاهور کې په هغې کې ډېر ټف ټریننګ وشو. په هغې کې انسټرکټران چې کوم دي نو د پولیس او د آرمي وي او د ریلیف ارګنایزیشنز وي نو زموږ په هر سطح باندې یو داسې قسمه تربیت وشو چې د ډسپلن په لحاظ کې وي که د دې سپیشلیټیز په لحاظ وي نو موږ د اور مړ کولو تربیت هم زموږ هر یو کس ته راځي. زموږ د ایمبولانس کې چې کوم میډیکل ایډ دی په دې هم هر سړی پوه دی او دې نه علاوه که په ډیزاسټر دی نو هم زموږ هر سړی پوه دی. بالکل جی زموږ هر یو سټاف ما تاسو ته وایي چې ایون زموږ چې کوم سویپر کار کوي نو هغه هم په دې 3 واړو شعبو پوه دی چې د میډیکل ټریټمنټ به څنګه کوي، اور به څنګه مړ کوي، ډیزاسټر کې به څه کوي. ځکه چې دا خدای مکه دا ناڅاپه چې یو څیز راشي نو دا داسې اچانک او یا د دې د پیمانې پته نه لګي که په غټه پیمانه وه نو په هغې کې موږ دا نه شو کولی چې څه خلک زموږ پوهېږي او څه نه. زموږ ډرایور هم په دې هر څه باندې پوه دی چې بهی میډیکل سایډ څه دی، فایر څه دی، ډیزاسټر. او څنګه چې تاسو کلاس وکړه نو دا نن د میډیکل کلاس و دې نه مخکې د فایر زموږ الریډي یو 12 ورځې ټریننګ وشو هغه ټولو اټینډ کړه، دوباره ریفریشر وکړو. داسې میډیکل دی دې نه پس به ډیزاسټر نو دا موږ وقتاً فوقتاً د دې ریفریشرز کوو او دې ته هغه نالج او سکلز بیا فرش کوو.
سر کې چې دا سرویس تاسو ګورئ نو پنجاب مونږ فالو کو پدې کې نو پنجاب په سطح هم دا سرویس بیسیکلی د اربن ایریاز یعنی د خاریو سرویس دی او فل حال د دې کلو ته ایکسټنشن نه دی شوی او زموږ په صوبه کې غوډاره چې اول بدا د ډیویژن په سطح نو دوه ډیویژن خو جی اوس په مردان او پیښور اوس په دې نوې ډی پی کې موجوده حکومت او وزیر اعلی د انیشیټیو واغست چې هغه دا چې کوم دی ډیر اسماعیل خان سوات او ابټاباد ته هم ایکسټند کو نو روان کال کې به ان شاء الله په دې درې ډیویژنو کې هم د دې په صدر مقامات یا ضلعو کې به هم دا سرویس اویلیبل چې و ډیویژن کله مکمل شوي بیا به د اضلاع په سطح شروع شي اضلاع چې کله 24 اضلاع مکمل شي نو ان شاء الله دا بیا تحصیل په سطح راځي او غیر پس به کلو ته خوريږي نو دا رو به ایکسپنشن کیږي او ان شاء الله وقتن فوقتن به مونږ خپل ځان خورو دې ټیم مونږ صرف خارونو پورې محدود یو د دې لپاره چې ډیر اسان یو طریقې کار دی زموږ یو نمبر د څنګه چې زموږ د محکمې نوم ریسکیو 1122 دی نو دا 1122 دا نوم زموږ چې کوم دی هیلپ لاین نمبر دی او موږ د محکمې سره دا 1122 نوم ځکه اخلو چې هر سړی موږ په دې 1122 پیژني چې کله یو مصیبت راشي نو د سړی نه چې وار پر خطا کیږي چې کم از کم هغه ته 1122 یادي وغه ډایل کولی شي ځکه ډیر خلک موږ د 1122 په نوم باندې هم پیژني نو په 1122 چې تاسو ډایل کړئ نو دا تاسو د موبایل نم کولی شئ دا د پی ټی سی ایل یا د بل فون نم کولی شئ او په دې کې د ایس کوډ ضرورت نشته چې تاسو به د موبایل نه یا د پی ټی سی ایل نه څه کوډ ملاوه ہے په کم خار کې چې موجود دی چې تاسو 1122 وخت دا غو متعلقه سرویس به خپل ملو شي که تاسو زموږ په کیچمنټ ایریا کې تاسو بیماری دا غو چې کومه ده زموږ په معیار پوره ده چې کوم مونږ لایف تھریټنینګ یعنی کې هغه مرض چې کوم مناسړي مرګ او جوب لچانس هغه قسمه مرض نو خپل اسسمنت چوکونو بیا موږ تاسو لزان در رسو او ان شاء تاسو به یعنی کې هغه مریض چې کوم دی هغه بیا متعلقه هسپتال ته رسو موږ چې کوم کوشش دی نو هغه دار چې موږ 15 نه تر 2 منټو کې دن یو مریض لزان ورسو ځکه چې د هر یو مریض چې کله هغه ته یو داسې مسله وشي نو د ټولو نه قیمتي سیس پکې جی ټایمي او د یو مریض د ژوند او د مرګ فیصله خو ټیک د الله تعالی په لاس کې د خو په یو دنیوي ضرورت په مطابق یو سکند موږ د ته ګولډن ټایم وایو د سر اولنی 100 منټه نو دا ګولډن ټایم کې کدی تاسو په وخت ورسې د طبي امداد ورکې د جان بچ کې دیم شي نو موږ کوشش ته 5 نه 7 منټ کې ورسو علاوه زموږ جی ک ثوابي روډ باندې څنګه مرمر چوکې سره چې کوم دي زموږ یو سنټر دی دین علاوه زموږ جی تخبه تحصیل کې دنه آفیس ته یو التم سنټر د سټیشن و د مونږ وایو او دلته چې کوم دی زموږ 400 روډ باندې یو سټیشن دی ریسکیو او یو سټیشن چې کوم دی نو زموږ مردان میډیکل کمپلیکس کې دنه دی هغه زموږ یو سټیشن دی نو ټوټل 15 سټیشن دي زموږ دی کې حجی دا چې زموږ چونکی بالکل نوې محکمه ده نو زموږ ټول چې کوم رولز ریګولیشن دي یا زموږ چې کوم غره روان دي یو محکمې د لپاره بنیادی ضرورتونه چې د دې دا بسنګ چلیږي د دې به سرویس سټرکچر څنګه نو هغه ټول انډر پروسس دي تر اوسه پورې پاغه معنی یو فائنل دغه نه راغلي بلکې هغه متعلقه ډپارټمنټ سره دی امید دي چې ډیر زر به پات شي خپل طرف نه هم ارسلې غلي دي خو چونکې تاسو ته پته را چې د هر یو محکمې بیا خپل یو طریقې کاری هغه لا ډپارټمنټ ته زی بیا اسټابلیشمنت ته زی هغه به پوره ګوري چې د پاکستان آئین قانون مطابق دا پوره دی نه دی پوره نه دا ټول پروسیسز نه چې پاس کیږي نو دا لکشن ټایم اخلي خو موږ اطلاعات مطابق اوس الحمدلله هغه چې کوم دی فائنل سټیجز ته رسیدلی دي او ان شاء الله ډیر زر به کوم دی نو پدې کې خبر او ریزلټ راشي نو پدې کې دومره ده چې کله یو سړی زخمی شي نو داغه د علاج معالجه خو هغه طریقې کار دي کوم د یو سرکاري ملازمي چې د یو سرکاري هسپتال ناغه ته فول انټایټلمنت دی چې هغه خپل ټریټمنټ هم کولی شي خپل میډیسن هم غستی شي ورسره کیدی شي او تر څو پر تاسو د ډیث خبر وکړه نو هغه کې تر اوسه پورې الیکشن پرابلم مونږ ته شته ځکه چې زموږ اکټ پاس شوی دی نو زموږ یو کونسل به جوړیږي چې محترم وزیر اعلی صاحب بداغه صدارت کوي هغه کونسل کې لک چینجز شو اوس بداغه اولنی میټینګ ان شاء الله قریب کې دوه ولده هغه کونسل به زموږ د رول ریګولیشن چې منزوري ورکړي نو بیا به ان شاء الله زموږ چې کوم شهیدان دي یا وفات شوی ملګری دي نو بیا بداغه د لپاره پیکیجز او داغه اعلان کیږي او هغه د یو طریقې کار هم تعین کیږي دی کې چې ډیسټریکټ ایمرجنسي افیسر چې زه په خپل تاسو مخه ته ناستم زه هم نو دا سکیل دا 18 دی او ما سره بیا چې کوم دی 3 ایمرجنسي افیسرز دی هغه چې کوم دی 17 سکیل کې وي بیا زموږ 15 سټیشن دي نو داغه سټیشن هاوس انچارج وی اس ایچ ای وته موږ وایو څنګه چې په پولیس کې د سټیشن انچارج اس ایچ او وی نو دی بیا په 16 سکیل کې دي دغه سټیشن متعلقه ذمہواری او غي سره بیا خطه څنګه چې پټانه کې محرر یا دغه مرزا وته موږ وایو نو دغه شان زموږ چې کوم دی سټیشن کوارډینیټر اس سی وته وي نو زموږ هم دغه سیټ اپ ته هم دغه شان زموږ رینکس دي سکیل دي یونیفارم دي بیلټ دي نو موږ هم هغه شان ډیسپلین او هغه طریقې کار باندې چلیږو چیز خو خلکو نه ټیک د موږ د خلکو د خدمت لپاره راغلی او ولنې خبره خدا د جی چې خلک د سرویس خپل سرویس وګوري ګوره جی خلک سار ما خام د حکومت نه ګیلې کوي د انقلابونو خبرې کوي او که تاسو ګورئ زموږ په حجرو کې میلسونه کیږي چې بس یو خمینی په کار دی او د ملک داسې په کار دی او داسې
خو کو یو داسې اداره د ملک تراله چې واقعي ستاسو خدمت کوي او ستاسو د پاره ده لکه مونږ چې دروازې څومره خلک کوچته نو په دې کې شاید چې زه سیاستدانان وی آی پیز به زمونږ لیس دین 1% 1% بم نه 99% نه سیوا زه غریبانو چته مو غیر رسوم او د امداد کوم نو مونږ خو باول دا اونرشپ خلو چې د اداره زموږ خپل اداره ده دا خلک زموږ خپل خلک دي او دی زموږ خدمت کوي نو مونږ به د دې خیال ساتو مونږ ته چې کوم غټه مسلې دي نمبر 1 خو جی دا چې مونږ ته ټلیفونونه کوم غلط کالونه دي ډیر زیات راځي او غلط دا د چې متعلقه اوس اور نه لګیدلې دی به مونږ ته وی چې پلاني ځکه هور لګیدلې دی زما گاډي بلته مو شیل ته لړ شیل ته بور نه دی بخاندي دی بټوکیو کی دی به موبایل پاور اف کی بیا براته وی چې میډیکل ایمرجنسي درا شال ته به سمني 90% کارونه چې کم دینو دا فیک دي او زموږ د معاشره بدقسمتي وته وایي چې موبایل کلچر چې کله داسې عام شوی دی جی نو هر سړی سره موبایل له او زموږ خلک چې کم دي هر یو سیس پټوکا او په خبرو اخلي چې مزاق ته جوړي نو زه دې ته دا ریکوست کوم چې ایمرجنسي سرویس مزاق مګنه او دا مزاق زکماله چې دې سره د مرګ او جون تړلې شوی دی کې دې ټلیفونو کې زموږ امبولانس یا اور گاډي بل ځای بيزي شي او دا غي په وجه یو بل ځای کې ضرورتمن سړی پروت وي او داغه پکې چې کم دي جان لړ شي او غریب مړ شو نو پر ورځ د قیامت به بیا هغه سړی ایز ا قاتل کنسیډر کیږي ځکه چې دته په پتم نه خو هغه به د لاس مړی نو موږ له پکار دي چې موږ مزاق ارس کو خو د داسې ادارې سره مزاق نه کو چې مرګ او جون خبره وسره تړلې شي نو یو خدا ګیله ده چې خلک د مو سره دی کې تعاون کوي بل خلک د علاقې خبر دجی موږ مردان کې ډېر محدود سرویس ته موږ لکه خاریو پورې محدود یو زموږ خپل یو دغه موږ وتی نشو دا زموږ سرکاري مجبوری ده او دې کې زموږ ډېر چیک ان بیلنس په موږ ته پوسی خلک موږ کله کله ډېر زیات مجبورې موږ د غي د مصیبت نه انکار نه کوو واقعي هغه په مصیبت کې په تکلیف کې خو زموږ د وسنی چې موږ د خپل علاقې نه باروز وغیله ورسونه موږ کله کله غي ته ریکوست مو کوو چې تاسو زموږ د علاقې پورې مریض روړې موږ درناخلو نو یو دا ریکوست چې په دې کې موږ ته انسیست کوي درې مداده چې کله کله داسې بیماری چې زموږ د اوچوتلو ني زموږ کار دی اکسیډنټ په ګولې سو کو لګي د اور کې سو کو سوځي د هغه شی چې پاغه باندې سړی دسته کې مري یا د اړه اٹیک وته شو دلته جی د سرخو کې خلک هم ټلیفون کوي الټو والم کوي دستونو والم کوي نو زه دې ته ریکوست کوم چې زموږ د سرویس د دې خبرو د پاره نه دی دا یو عام میډیکل سرویس نه دی دا ایمرجنسي سرویس دی او ایمرجنسي سرویس صرف د دې د پاره چې په کمزې کې ستا جان ته خطرې او غره شي او ستا امدادو کې وتا یو صحیح ځای ته ورسي او اخیری مسله چې کوم ډیره غټه ده نو هغه جی دا چې په ټریفیک کې چون کې تاسو ته خپل ریسپانس ټایم وي 5 نه 7 خو زما خوښ ته چورسو او ډېر خلک تعاون هم کوي خو اوس هم ډېر داسې دغه دي مطلب پرابلمز موږ ته کیږي چې مونږ گاډي وباسو نو مونږ ډېر خلک لار نه راکې سپیشلی د پبلک ترانسپورت نه زموږ دا ګیلې چې مونږ ته نشته پته چې هغه ولې دغه خو هغه اکثر د پولیس والا خبر هم نوري زموږ په سایره نه غوږ نه غري نو عام ولس مونږ سره ډېر تعاون کوي خو ځنې ځکه چې د پبلک ترانسپورت او د چنګچی نه واخلې تر د مسافر گاډو پوری دي نو مونږ کافی مشکلات چې دي کنوینس کو په سایرن باندې چې موږ لږه لار راکې تاسو سورلې او چتول دومره زیاته اهم نه ده چې څومره اهم د دې سړي جون بچکول چې کوم ما سره شاته امبولانس کې پروت دی خو جی بس دا دغه بکوم چې دا داسې محکمه ده چې په دې کې موستلی موږ سره ینګسټر دي او دا موجوده حکومت هم دا وی چې لکه موږ د ځوانانو د لپاره سکول غواړو او دا د دې پښتونخوا واحده محکمه ده چې په دې کې 99% خلک چې کم دي هغه داسې دي چې مکمل ینګسټر دي او ځوانان دي نو دی په ډیر جذبه باندې کار کوي د دې د کار لیول که تاسو کله دی په سړک باندې پکارو وینئ تاسو وګورئ چې د سرکاري محکمو د اهلکارو په شان کار نه کوي دی دومره په جذبه کار کوي لکه تاسو وایي چې دا د دې یو خپل دی او دی روجتي او د ثواب په نیت کوي نو چې یو سړی دلته 24 غنټې ډیوټي کوي د اتوار پر ورځ د اختر پر ورځ د چوټې پر ورځ او خپل ارسه ورته قربان کړي دي کور کې وته بچیم پراتی بیماران مرتي ماشومان می هر سي خبده می خدای نه باوجود زموږ ډیوټي لرازي ورسکه نو موږ کار دي چې دي زیات نه زیات موږ فیسیلیټیټ کو د حکومت نه زما دا ډیر زیات یو دغه ریکوست چې څنګه د پولیس لپاره وقتاً فوقتاً موږ هر دویم هفته باندې اخبار کې ګورو چې دغه لپاره د سپیشل مراتو اعلان کیږي دغه لپاره د سپیشل پیکیجز اعلان کیږي په تنخواه کې د شهدا په لحاظ د علاج معالجې په لحاظ د سکولونو کالجونو کې دغه لپاره سپیشل سکولونو کالجونو ډیر داسې خبره یا پنشن جی پی فند او شهدا فند موږ غواړو یا ډیسیبل زموږ د کې خو دي دام چانس ته یو سړی معذور شي او سور مړکې هغه په خپل اور کې ونخلي یا په بلډینګ را پریوزي نو چې دې دومره ډاډوي چې دې دومره محفوظ چې دې دومره انشورډ
ګډ وي چې د مخکې ته خپه حوصله باندې کار کوي. اوس داسې سچویشن کې چې کوم مونږ نن سبا یو نو پدې کې انسان نه خپل ان سیفټي محسوسوي به که زما خپل ځان زیان لاړو نو آیا زما سس طریقې کار به زما د پر بشاته بیا لیدل کتل ولا پکور کې سوکیمو کنه نو دا ډیره اهم مسله ده. بل بدام مطالبه چې زموږ د پر داسې سیستم جوړ کی چې یو ملازم زما وفات شو زما د اهلکار دی د محکمې اهلکار دی نو چې داغه د کور نه بل سړی برتی شي چې هغه ډاډي چې به که زه نم یم نو زما د کور نه بل سړی مزدوري کوي او دلته برازي داغه د اهلیت مطابق دا نه چې هم پاغه پوس داغه د اهلیت په مطابق نو موږ غواړو چې کم داسې محکمې چې کم نه حکومت لا انفورسمنت ایجنسیز دي یا داسې دي چې هغه لمرات ورکي موږ د هم هغه مرات او دغه مستحق وګرځي او زموږ د طرف نه په خدمت کې څه کمی نه او نه به زموږ د طرف نه په پبلک کې څه شکایت تاسو وره خو دغه زموږ د ریکوست دی چې په دې کې د دې ځوانانو هیلپ وکړي. بالکل جدي کې هم قانون سازي پکار ده او په دې کې څه داسې قانوني تحفظ موږ ته دیم دی از سرکاري ملازم خو زه چې دلته ډیسټریکټ ته موږ راغلو نو زما یو خپل سوچو ما وی که موږ د خلکو سره کنفلیکټ کې پریوزو د خلکو له ورزو او دی پسې پولیس بوزو چې تا رون کال ولې کو او یا موږ خلکو پسې پولیس بوزو چې به تا د امبولانس ولې غلط راغوخته غل ز سزا ورکم نو زما او د خلکو منځ کې ډېره غټه فاصله جوړه شي څنګه چې ځنې بدقسمتۍ سره سرکاري محکمو د خلکو منځ کې ډېرې زیاتې دي نو ما دا یو پلانینګ وکړو دي ته مو وی چې د خلکو کنځلې موره د خلکو بد رد موره د خلکو خبره موره خو کوشش وکړي یو ورځ برازي چې موږ پبلک اویرنس کو موږ دلته شعور جاګر کو موږ دلته خلکو له ټریننګز ورکو موږ سکولونو ته ځو کالجونو ته ځو یونیورسيټو کې پروګرامونه کوو ادارو له پروګرامونه کوو وغه ته د خپل کار وایو نو ان شاء الله یو ورځ براشي چې د خلک به زموږ او زموږ په اهمیت په خپل پوي شي بیا به دې موږ په خپل خولې بیا به دې زموږ لاسونه خولې چې یو داسې انسان چې دغه کور ته په خپل نه را رسیدلې ډیر داسې واقعیت جوړ شو چې د کور نه زنانه موږ ته کالو کی چې سړی نشته هغه مسافر دی لاهور ته تللی دی کراچۍ ته تللی دی پیښور کې په ډیوټي دی او ماشوم را پریوته یا بیا را پریوته سره ماته او بهوشه دی ورور سه او موږ ورغلی یو چې دغه خپلوان سو راځي نو موږ دغه ټریټمنټ هم کړی ناغي جی بیا موږ کولې هغه بیا موږ سره مینه کوي همدردی کوي یو بل پیر ډیر په خطرې کې موږ سره دغه کیږي ولې هغه وی چې به تاسو خو زموږ داسې موسنان چې زما د خپل رشتہ دارو نه مخ کې تاسو موږ لراله نو زما نه غوښتل چې موږ په کنفلیکټ کې پروزي او همدغه وجه ده چې زه خپل ملګری په یوم چې خیر دې موږ به صبر کوو دا زموږ نه خويندې دي دا خلک د ولز زمو خلک ته دا زمو پښتانه دي بدقسمتۍ سره ټیک د لک د شعور کمې دي خدا شعور خو بم سوکرا ولی کنه که زم د دې سره داسې رویه وساتم زم د لکنزل په جواب کې کنزل کوم د ساپېړې په جواب کې 2 ساپېړې ور کوم نو بیا نه د معاشره سميږي او نه د سیستم سميږي اصل کې ډیزاستر او ایمرجنسي جی داسې سیس دي چې د کې ډیر زیات کویک ریسپانس ضرورت دی او په دې کې تاسو لیدلی نو زموږ مخ کې دا بیلټ او یونیفارم والا نه بغیر کوم ادارې وینو داغي زنمونه خو ناخلم خدا سي پتا سو ډیر گاډي لیدلی د اور گاډي ولاړی په تحصیل کې او په خارونو کې او داسې مختلف محکمې وی چې داسې قسمه دغه کوي خدایي ریسپانس بیا داسې نوي لکه داسې شوی دا چې تا اول ورشي وته اور لګي د ناول خو د گاډي ډرایور نه ملاويږي چې د گاډي ډرایور ملاوي شي نو بیا چابي نه ملاويږي او داسې پکې و چې په کراچۍ کې یو ځای کې د اور گاډي ولاړو نو هغه سړی چې کم ډرایور نه مخامخ سیف خرڅون اول ریډې تاسو کو درو یوري اور لګیدلې زرا زما او اول چې کم دی د اور مړکوم بیا راځم ته د ریډ ته ودرې زما د سیوان خرڅ کا او بیا په چابه پسې ګرځید زموږ اداره موږ داسې جوړ کړی چې دا ایز ا فورس چې یس سر نو سر د اورډر پابندي ځکه چې په ایمرجنسي کې دا ګولډن ټایم او یو ځای کې ورو لګي نو هغه انسان دونه په تکلیف کې کدا یو ډیسپلین فورس نه دا په بیلټ کې نه دا په سلوټ کې نه او دا په یس سر نو سر باندې نه نو تاسو ریسپانس به بیا غشن کویک نه نو زموږ دا پریډ چې تاسو کم وینئ زموږ دا مارچ پاست چې تاسو وینئ زموږ دا سلوټ سیستم او رینکس چې تاسو وینئ نو دا په روغه دنیا کې کدا آرمډ فورسز نه یا لا انفورسمنت چې کم پولیس فوج د داغې نه پس دین او په هغه ځکه په فایر ډپارټمنټ او په دغه کې هم دغه شان یونیفارمز هم دي رینکس هم دي سلوټ هم دي ټریننګز هم دي ولی چې هغه دي کویک او فرش ساتي ځکه چې وخت سره سره دي چې کم دي نو دا نه چې دي سستی پکې راشي کاهلی پکې راشي د دې په کار کې فرق پریوزي نو دي موږ چوستو صحیح سیټ ساتلو د لپاره دا ضروری ده چې دي یو ډیسپلین فورس په تور باندې کار کوي او وخت جی تاسو ته بیا دي ان سی سی ټریننګ بو په هر کالج یونیورسيټي کې بو او داغه په اف اس سی کې شل نمبر وي کمیډیکل انجینیرینګ ته ځه نو هغه شل نمبر به کاونټ کړي د ټوپک د ډز د چل د کول هغه ټیم نمبر وي خو موږ وګوره غمزپل غریب صوبه ده او هر وخت کاغه مین میډ ډیزاستر یو هغه نیچرل ډیزاستر یو هغه د دماکی او دهشتګردي او کله ای ډی پی زی لکه هر وخت سناسه مصیبت کې مبتلا یو نو زمون قوم ته د توپک د ډز نه زیات ضرورت
د ریسکیو د ټریننګ دی چې موږ بیسیک ریسکیو یا ډیزاستر ټریننګ ورکو او چې څنګه موږ په آرمي ورکو نو نن موږ د ریسکیو ځوانان را مخې ته کو او 10 نمبر د دې کیدو په اف سی کې چې هر هغه انسان ته بلس یا 10 نمبر ملاويږي چې هغه د ریسکیو بیسیک تربیت اغستی سرټیفیکیټ اغستی او زمونه پاس شوی دغه په کالج او یونیورسيټي کې دغه لپاره د مارکس کیدي نو دغه به حوصله افزایی کیږي او د ریسکیو د میسج او د شعور چې کوم دی دا به مجاګر کیږي او په ولس کې به عام سطح باندې هر یو سړی بیا ریسکیو وری او که خدای مکه صدا سي حادثه راځي زموږ د راتلو نه مخکې به خلک دومره ټریننګ چې هغه ډېر څه کړي تم محافظ د سرونو غم پګم تم محافظ د سرونو غم پګم اے د ریسکیو ځوان ګرانو مینوالو کتونکو دا تاسو ما سره وکتل د مردان ریسکیو 1122 سرګرمۍ کارکردګي دا غي د مشر سره مونږ خبرې وکړي تاسو کتل چې غي په ایمرجنسي کې څنګه کویک اکشن کوي دام تاسو کتل زه هلال رم چې زما دا پروګرام به تاسو خوشوي د سره د کیمرامین محمد امجد خان سره خپل قربا بخت الله جان حسرت ته اجازه ورکړي د خپل ځان خیال ساتي او خاده و آباد اوسئ د لوی الله په امان چول تام تام د اجل سترګو کې سترګې چول تام تام د اجل سترګو کې ځان لته ټاکلې لوړ مقام د اصل سترګو کې سر دې پتلې خې سحر وکم خام سر دې پتلې